دا خو ماډرن زمانہ ده، د ترقۍ زمانہ ده. زمونږ دا پاکستانیان وایي دا ماډرن زمانہ ده، ماډرن زمانہ ده. ماډرن زمانہ که امریکا وایي نو څه جوړ ور سره لري، که روس وایي نو څه جوړ ور سره لري، که چین وایي نو څه جوړ ور سره لري، که برطانیه انګریزان وایي نو څه جوړ ور سره لري چې ماډرن زمانہ ده. ځکه چې هغوی په سیارو کې سپوږمۍ او اسمانونو ته مخاطب کو سډب سپیتی په کومه وجه وی چې دا ماډرن زمانہ ده. بېغیرته تا خو تر اوسه پورې یو مچ نه دی الوزولی، نو ته څنګه وی چې دا ملک چې دی دا ماډرن زمانہ ده؟ ستا په ملک کې هېڅ شي ترقي نه ده کړې سوا د ښځو نه. که داسې نه ده؟ یو نواز شریف هم ښه سړی ګڼلو، د هغه هم ښځې خوښي. شریعت اعلان یې کړی نو چې مخې سره یو چوبره ځان له دغه واغسته ایډوایزره. مونږ وی دا ښه سړی دی، ښځو سره یې مقابلې کړي، ښه چوبره یې واغست. ماډرن زمانه ده. ستا ملک یو ښځې ماډرن دي، یو ښځې هغوی ډېره اوچته ترقي کړې ده. داسې کتابي دلګان مې ولیده، کتابي دلګان چې ښځې ځوانې وي نو په بورکه کې ګرځېدې، او چې زړې شوې اوس لکه د حیا وخت راغی بورکې ترې لرې کړې او جوړه کړې سینګار کړې زړه پوسکی چې د هغه بار همداسې بربنډه راوباسي. نو ماډرن صرف ښځې دي. ته سړي څنګه وایې چې دا ماډرن زمانه ده؟ تاسو کړي څه دي؟ تاسو خو په من سپي ټوله ورځ په سړکو ګرځئ، په من سپي ټوله ورځ مردارو پسې ګرځئ، په من سپي ټوله ورځ حرامو پسې ګرځئ. تاسو کې د ماډرن توب څه دي؟ ماډرن ټکی خو دې انګریزان کوي، امریکا دې کوي، روس دې کوي، چین دې کوي چې چا نه امریکا او روس یریږي. ته د ماډرن ټکی کې بېغیرته چې یو د هندو د جواب نه. دې ځنه دې 10 لکه فوج خو لېږلی شو سعودي عرب ته د حرمینو حفاظت دپاره، او په کشمیر کې هره ورځ 200 حلالیږي. ستا فوج دغه ځای ته ولې نه لېږي؟ ته خو د مچ د جواب نه یې پاتې شوی. ته وایې دا ماډرن زمانه ده. تاسو دا ماډرن ټکی کوئ څنګه؟ ماډرن دغه زمانه ده چې خپل ډمانو باندې تسلي ونه شي نو د بار د ملک ډمان راولي او ځان ته اوس ما ته ټلیفونونه کېږي، جی پلاني ځای کې ټي وي ته ناست ما او ښځې لوپټه نه ده په سر کړې، نو ناست ورته ولې د شیطان بچیه، ناست ورته ولې زن طلاقه، ناست مې ورته ګورم او ما ته ټلیفون کوي چې ناستې ما د ښځې لوپټه په سر نشته، ستا ښځه به د دې نه زیاته پلشتی. په ما توره کوې. زه د ټولې دنیا ټیکهدار یم او د ټولې دنیا ذمهوار یم. ټلیفون مې وشي جي 75% دوايانې ګرانې شوې. ځئ که نه چا مور له مړونه خوښ کړي دي او وټونه وله ورکړي دي، کورونو ته ورپسې ورشئ او د غلو ګړوبي پې ور واچوئ چې 75% دوایي ولې ګرانه شوه. د یو دوایي قیمت ته 135 روپۍ، پرون د هغې دوایي قیمت شو 210 روپۍ. لازم ارامیان پکې راشي لیکلي پیسې دي، دا د ملیانو دکان دی، دا ورکوئ یې په څو، دا د ګډې زوی پوه نه. اوس په داسې دوس ملک کې به څه کوې؟ داسې رذیل قوم سره به څه چل کوې؟ چاډو په شود بود نه دي او څه نه خبر نه دي، بلکل پوهېږي نه.
مور مټیزه شي دته پته نه لګي، دنیا ورانه شي دته پته نه لګي، ښځه وتښتي دته پته نه لګي. داسې دله قوم کور دې وران شه، دنیا ورانه شو، ته لیکلي پکې دي ده، تاسې څه کوئ؟ ملک بو یوړو، تا به خبر نه. تا دې قوم د پاکستان نه د بادشاه ښځې جوړې دي. بادشاه ښځې ته خلک راغله، صاحب خلک د لوږې مړه شو. ویله ویل د لوږې مړه شو. ویل دا بازارونو کې او د منډیانو کې چې دا وریجې او غوړي پراته دي دا دې خوري که نه؟ اوس د بادشاه ښځې ته دا پته نه وه چې دا په بیه خرڅېږي، ځکه چې هغې په بیه خو چرې شی اخیستی نه و. ویل دا وریجې غوړي خوري دي که نه؟ ولې به مړه کېږي د لوږې؟ نو دا هر سړی د بادشاه ښځه ده، خبر نه دی څه نه چې دنیا سیلاب یوړه، د دنیا بیړه تباه شوه، د ملک بیړي غرقېږي لګیا دی.